Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. नन्हे टॉपिक द होमियोस्टेसिस द किडनीस आर रिलेटेड. लास्ट टॉपिक की मूंग ऑलरेडी दा खबर डिस्कस करी चा आया मूंग सर चे देनो नेफ्रॉन्सिस द ट्यूबुलर सिक्रीशन सिंग की और व्हाटएवर सोना यूरिन फॉर्मेशन की न दा सिंग की वली की और तसपजरिया बांधी की नन असल की मूंग लगोंते के राजू रीनल डिजीजेस दा किडनी रिलेटेड डिजीजेस आगा बीमारेच आगा द गुर्दो सर रिलेटेड दी द किडनी सर रिलेटेड दी न आगा बा हम स्टार्ट को द आगे न मख के मूंग सर यो वर्कआउट कोंदे के टॉपिक ती आगे ते विली की ऑस्मो रेगुलेशन इन द किडनीज या ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनीज नो दा खबर अजान त क्लियर कोल पकार दी जे आया ऑस्मो रेगुलेशन इन द किडनीज या थ्रू किडनीज ची की गिनागे से मतलब दे दा आगे मतलब दा दे چې آیا مونږ سره کله که په زمون په باډي کې چې دی نو اوبه زیاتې شي نو دی به بهر کوي خو که نه زمون په باډي کې اوبه کمې دي نو دی به څه چل کوي دی به دننه ساتي دی به چې دی نو په باډي کې ریټین ساتي بهر به باډي نه پرېږدي ځکه چې بهر د باډي نه پرېږدي نو بیا به مسله جوړېږي صحیح ده که نه نن به سټارټ کوو ډس آرډر آف د کډنیز ډس آرډر آف د کډنیز ګوره ډس آرډر څه ته ویل کېږي ډس او آرډر of kidneys ګوره د دې نوم نه چې دی نو ظاهره دی چې تا سره د دې چې کم آرډر دی یو شیز چې څنګه جوړ شوی دی د هغې آرډر خراب شو دی ته ویل کېږي ډس آرډر ډس مینز خرابېدل آرډر د یو شیز ترتیب د چا دې ټایم کې د کډنیز چې کم نارمل ریګولیشن دی نارمل فنکشن دی هغه خرابېدو ته څه ته ویل هغې خرابېدل ته ډس آرډر ویل کېږي ډیزیزز ویل کېږي صحیح ده نو که موږ دې ته کې خبره وکړو که نه نو لومبۍ چې کوم ډیزیز په دې کې چې دی نو راتلی شي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو کډني سټونز ټیک ده کډني سټونز څه ته ویل کېږي که موږ د دې د نوم ته سوچ وکړو که نه نو سټون فارمیشن ان د کډني سټون فارمیشن स्टोन फॉर्मेशन څه مطلب دی स्टोन फॉर्मेशन دا مطلب دی کنه چې آیا ما سره څه جوړ شي یو کاڼې غوندې کې چې دی نو جوړ شي په څه کې په ان د کډني په کډني کې اوس آیا دا به په کډني کې کم ځای کې جوړېږي نو کله کله دا په کډني کې دننه هم جوړېدی شي لکه لیټ سې موږ به اوس دې ځای کې چې دی نو د سټرکچر خبره وکړو نو چې کله موږ د سټرکچر خبره کوو نو دا چې دی دا سټون دا ما سره چې کوم دلته کې ستا پیرامډز دي صحیح ده نو په دې ځایونو کې هم دا سټون چې دی نو جوړېدی شي په دې ځایونو کې هم دا سټون چې دی نو جوړېدی شي په دې ځایونو کې هم دا سټون جوړېدی شي په دې ځایونو کې هم دا سټون جوړېدی شي خو کله کله دا سټون چې کوم دی دا ما سره څه چلو شي دا سټون چې دی نو دا ما سره راشي او دلته کې چې دی نو بلاک راولي ٹھیک ده او کله کله دا سټون چې دی نو راشي نو دلته کې بلاک راولي او کله کله دا سټون چې دی نو راشي نو دلته کې چې دی نو دا سره داسې بلاک راولي او کله کله به دا سټون چې دی نو راشي نو دلته به بلاک راولي او کله کله به تا سره چې کم ستا بلیډر دی صحیح ده نو هغې سره چې دا کم انګل جوړ شوی دی نو کله کله په دې ځای کې هم چې دی نو تا سره بلاک راوستی شي او په څه کنډیشنز کې تا سره چې دی نو دلته کې هم چې دی نو بلاک راوستی شي صحیح ده اوس دا څونه بلاکس چې راځي نو د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب شو چې دا کم سټون فارمیشن چې کېږي که نه نو یا خو به دا په پاتویز کې کېږي پاتویز څه مطلب دی چې کمې لارې دي ما سره د کډنیز نه چې په کمو لارو باندې تا سره یورین راوځي نو هغه ځای کې تا سره څه چلو شي هغه ځای کې تا سره سټون جوړ شي صحیح ده یو کاڼی جوړ شي یا خو به تا سره په پاتوی کې کېږي او یا به تا سره په مین سټرکچر کې کېږي په کوم ځای کې په مین سټرکچر کې صحیح ده یو خبره شوه اوس دې ځای کې دویم کوېسچن زموږ دا دی چې آیا دا سټون چې دی دا سټون دا جوړېږي د څه نه نو ګوره دا سټون موستلی جوړېږي د هغه شیزونو نه چې کم کسان د هغوی په خوراک کې فیټ چې دی نو ډېر زیات ایډ وي یا پکې کیلشیم چې دی نو ډېر زیات ایډ وي ټیک ده یا پکې ویجیټیبلز چې دی نو ډېر زیات ایډ وي
ټیک ده. نو د دې د وجې تا سره چې دی نو سټون فارمیشن کیدی شي. لایک لیټ سه یو کس داسې دی چې هغه چې دی نو داسې څیزونه خوري چې پای کې دا شیزونه چې دی نو ایډ وي نو د هغې د وجې تا سره څه کیدی شي سټون فارمیشن کیدی شي. یا لیټ سه تا سره چې دی نو د ویټامین سی یا د ډي انټیک چې دی نو دی ډېر زیات کوي، ډېر زیات خوراک داسې کوي چې په هغه کې دا شیزونه شامل دي نو تا سره به څه چل کیږي، تا سره به سټون جوړېدو خطره جوړېږي. اوس دې ځای کې زما کوېسچن دا دی چې آیا د فیټ خوراک کم یو دی؟ ټیک ده. آیا هغه کم خوراک دی چې په هغې کې چې دی نو کیلشیم زیات دی؟ آیا هغه کم خوراک دی، هغه کمې سبزیانې دي چې د هغې د وجې سټون کیدی شي؟ هغه کم خوراک دی چې په هغې کې ویټامین سی زیات ده او ویټامین ډي زیات دی؟ نو دا کوېسچن زما د طرف نه تاسو ته دی، ځکه چې موږ په هر کلاس کې کوېسچن پرېږدو. سمپلی به سرچ کې دا دونه څه ګران کار نه دی. ته به څه سرچ کې فیټ دیٹ کین کاز کډنی سټون، calcium food examples that can cause kidney stone. What type of vegetable can cause kidney stone? What type of food contain vitamin C and vitamin D that can cause kidney stone? صحیح نه؟ نو د دې څه مطلب شو چې هغه ټایپ آف سټون فارمیشن چې هغه به موږ سره یا په پاتویز کې کیږي یا به تا سره په مین سټرکچر کې کیږي او هغه به کیږي، هغه سټون به جوړېږي، هغه کاڼې به جوړېږي د دې د وجې نه. صحیح ده؟ د کیلشیم د وجې نه، د نورو شیزونو د وجې نه، یا د دې نه علاوه نور هم چې دی نو تا سره کیدی شي. لایک ته وګورې موږ اکثر دا خبره کوو یاره یوریک اسیډ چې دی نو زیات شوی دی. ټیک ده. نو یوریک اسیډ هم چې دی نو تا سره دا کولی شي. د دې نه علاوه چې دی نو نور هم اگزامپلز دي. لایک وګورئ نو یوریک اسیډ شو. صحیح ده. که څوک چې دی نو الکوهل کنزمپشنز کوي، ټیک ده، الکوهل کنزمپشنز شو، ټیک ده. یا د دې نه علاوه نور هم داسې چې دی نو کاز شته چې هغه تا سره څه کولی شي، دا کډنی سټون راوستی شي. صحیح ده. دا ځکه چې دی نو په هر یو شیز کې بیلنس پکار دی. کم یو شیز کې هم چې ته په ایکسټریم کې لاړ شي نو هغه به تا همیشه چې دی نو نقصان به تا ته در رسوي. لایک لیټ سه یو کس وایي اکثر به تا په دې دغه کې لیدلي په دې هندوز کې چې دی نو یو دی معنی اوس دې ټایم کې ذهن نه مې بالکل نه ووته، هغوی صرف ویجټیبلز خوري. څه داسې چې هغوی صرف اور صرف چې دی نو په هندوز کې صرف دا غي لکه مطلب څه خلکو کې داسې چې هغوی صرف اور صرف چې دی نو تا سره کنزمپشن آف میټ کوي. هغوی چې دی نو ویجټیبلز او دا شیزونه چې دی نو نه خوري، سبزیانې وغیره هغوی نه خوري، صرف چې دی نو غوښې خوري. نو کم کسان چې غوښې خوري نو د هغوی بیا تا د خېټې هم لیدلي وي چې هغه څونه چې دی نو غټي. د دې اګزامپل دا دی چې کم کسان چې غوښه خرڅوي، میټ خرڅوي، نو بس هغوی ته ته د هغوی صحت ته وګوره، هغوی سینګ کوي. او کم کسان چې سبزیانې خرڅوي نو د هغوی صحت ته هم ته وګوره چې هغه سینګ کوي. بیکاز ته که یو شیز چې دی نو اخلي او بل شیز نه اخلي نو تا سره بیلنس خرابېږي. ټیک ده. یا به د وزن ډېر زیات زیاتېږي یا به د وزن ډېر زیات کمیږي. لکه زه دې ټایم کې چا پسې چې دی نو هغه مذاق نه کوم، خو لکه زه دې ټایم کې دا وایم چې د هر یو شیز به چې دی نو ته بیلنس راولي. که یو وخت ته یو شیز کنزیوم کوې، بل وخت ته به ته دا هم ګورې چې آیا زه دا شیز کنزیوم کوم نو بل وخت ته زه څه واخلم. صحیح ده. نو دا شیز تا چې دی نو څه چلو کو، دا خو د دې کازز شو. اوس که لیټ سه تا سره چې دی نو یو کس ووایه چې آیا ما سره چې دی نو لایک لیټ سه که یو کس ووایي چې ما ته چې دی نو نوزیا کیږي، ټیک ده، ما ته چې دی نو وومیټنګ راځي، صحیح ده، یا ما ته لوور بیک پین دی یا ریڈییٹنگ ایبڈومینل پین دی، صحیح ده، یا برننگ سینسیشن دی سکے ان یورین کې. نو دا ټول د دې سمټمز دي. سمټمز څه ته ویلې کېږي؟ سمټمز ویلې کېږي دې ته د دې نه علاوه یو بل هم کیدی شي، فریکوینټ یورینیشن. فریکوینټ یورینیشن مطلب دا چې تاله به بار بار لږ یورین راځي او ته به واشروم ته چې دی نو ځې. صحیح ده.
nausea, vomiting, lower back pain, شاته دلته pain وي abdominal کې radiating pain وي burning sensation وي چې ته کله چې دی نو یورین کې بیکاز کله کله داسې کاري چې یو ټي آی وشي یو ټي آی یورینري ټریک انفیکشن د یورین چې دا کم ټریک دی دا لاره په دې کې څه چلو شي انفیکشن وشي د هغې د وجې هم چې دی نو تا سره سټون کاز کوي نو دا ردې ټول چې دی نو څه دي دا سمټمز دي لکه مطلب تا ته به څنګه پته لګي چې یو کس ته چې دی نو یو ټي آی نه کډني سټون شوی دی بیا د دې نه علاوه د ټولو نه امپورټنټ شیز په دې کې دا دی چې ته دا شیز په الټراساونډ باندې هم چې دی نو کنفرم کولی شي ټیک ده په الټراساونډ باندې ته دا کنفرم کولی شي چې آیا ما سره چې دی نو څه چل دی کډني سټون شته او په کم ځای کې لوکیټډ دی ځکه چې دا خو به تا ته پته ولګي چې اویره دې ځای کې چې دی نو دی په کډني کې سټون شته خو دا پته لګول ډېر مشکل دی چې آیا دا اوس په دلته کې موجود دی په پیرامډ کې دی په یوریترا کې دی په یوریټر کې دی په کم ځای کې چې دی نو موجود دی صحیح ده ښه بیا د دې چې دی نو لږې خبرې به وکړو د ټریټمنټ حوالې سره ټریټمنټ حوالې سره که موږ د دې خبره وکړو که نه نو 2 ټایپ آف ټریټمنټ استعمالیږي که موږ ووایو چې یو ټریټمنټ چې دی که نه هغه دا دی چې ته به څه چلو کې که لیټ سه سټون چې دی هغه ورکوټ دی ټایني دی نو دوی څه چلو کې دوی تاله مشوره درکړي چې ته ډېرې ډېرې اوبه څښه پلنټي آف واټر ټیک ده ځکه چې دا هم یو کاز دی چې څو اوبه ډېرې زیاتې نه څښي لږې اوبه څښي نو د هغه ګردې اوچي د هغې د وجې تا سره چې دی نو څه کاز کیدی شي کډني سټون کاز کیدی شي دویم چې دی هغه دا سرجري ډایرکټ والا چې دی نو ګردې راکولاو کا صحیح ده یوریترا والا راکولاو کا یوریټر والا راکولاو کا کنفرم یې که چې په کم ځای کې دی او هغه ځای والا سرجري وکړه او په سرجري کې به چې دی نو ته څه چلو کې ریموول آف سټون به وکړي مطلب چې کم سټون دی که نه هغه به ترېنه ورله څه کړي هغه به ترېنه درله د سرجري په ذریعه باندې ریموو کړي ټیک ده که نه نو دا هم چې دی نو یو طریقه ده دویمه طریقه چې کومه ده ایډوانس طریقه هغې ته ویل کېږي لیتوتریسپي ټیک ده د دې تاسو کو ګورئ نو د دې دا نوم هم چې دی نو ورکړی کلی دی چې لیتوتریپسي چې کوم دی که نه لیتوتریپسي کې به تا سره څه چل کېږي ته به چې دی نو شاک ویوز به ورکې شاک ویوز په دې اوس پوهیږم چې آیا د دې مطلب څه دی لیټ دا داسې یو بیډ غوندې کي ته به په هغه بیډ کې چې دی نو کښېني او ستا چې کوم دا سټونز دلته کې په کډنیز کې دي دې له به چې دی نو شاک ویوز به ورکړي د ویوز په ذریعه باندې د شواګانو په ذریعه باندې به چې دی نو ستا چې کوم سټون دی هغه د ماتولو کوشش کوي لیټ سه که زه وګورم چې آیا دا دې ځای کې چې دی نو ښکاري به ښه اوس که دې ځای کې موږ وګورو دلته بیا ته جوړ کړم دې ځای کې ښکاري لیټ سه دا ما سره چې دی نو څه دی یو سټون دی ټیک ده ښکلی غوندې کې سټون دی اوس دا سټون چې دی نو د دې دپاره چې دی نو څه چل کوم غونډ په غونډ چې دی نو دا سامان راکولاوم او سرجري کوم او مسله ترېنه جوړېږي ځکه چې د هر یو شي خپل خپل کمپلیکیشن وي نو زه به څه چل وکړم زه به سمپل دله چې دی نو څه ورکړم زه به دله شاک ویوز ورکړم شاک ویوز به ورکړم ټیک ده اوس دا شاک ویوز هر څوک نشي ورکولی د دې دپاره سپیشلایزډ خلک وي ځکه چې ته څنګه سرجري په خپله نشي کولی دغه شانتې دا هم نو چې کله ته دا شاک ویوز ورکې که نه نو دې شاک ویوز سره به څه چلو شي دا کډني دا سټون چې کوم دی دا به مات شي داسې دا به پیسز ته چې دی نو کنورټ شي صحیح ده دا به داسې پیسز ته کنورټ شي چې کله دا داسې پیسز ته کنورټ شي دا یو سترګه به هم لاړه شي نو چې کله دا داسې پیسز ته کنورټ شي که نه نو بیا به څه چلو شي په یورین کې به تا نه چې دی نو دا چې کوم ټایني پارټیکلز دي دا به تیر شي ټیک ده که نه چې کوم واړه پارټیکلز د هغې هغه چې کوم واړه پارټیکلز د هغې نه جوړ شو نو هغه به څه چلو شي هغه به تا نه په یورین کې چې دی نو بهر اوزي پاس آوټ به شي صحیح ده نو 3 طریقې استعمال شوي کمې یو که ورکوټې کاڼه دی نو اوبه وله ورکړه چې تیر شي که نه کېږي نو سرجري وکړه بیا که نه کېږي نو لیتوتریپسي چې دی نو استعمال کړه بیا د دې یو خپل یو ځان له میکانیزم دی
چې آیا کم یو کاڼی کم یو سټون چې د څومره سایز نه غټ وي نو هغه له به زه چې دی نو سرجري کوم او چې کم یو دومره دی نو هغه له به زه اوبه ورکوم او چې کم یو دونه دی نو هغه له به زه لیتوتریپسي کوم په هغه ډیټیل کې چې دی نو څه بس صرف دومره ده چې تاسو ته دلته کې کلیر شي چې آیا مسله څه وي د څه د وجې چې دی نو تا سره دا کېږي صحیح ده انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به چې دی نو کډني فیلیر ډسکس کوو څنګه چې هارټ فیل کېږي څنګه چې زمونږ لنګس فیل کېږي څنګه چې زمونږ مونږ ته څه وایو لیور فیل کېږي دغه شانتې ګردې هم فیل کېږي کډني هم فیل کېږي څنګه فیل کېږي نیکسټ لیکچر کې به وایو السلام علیکم